الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد دا سورة بقرے پدے آیات مبارک کے اللہ پاک فرمائی چی تاسو امداد غواړئ پا صبر سرا او پا مانزه سرا او صبرم گران دے و منزم گران دے مگر کم خلق چی دا اللہ نے یریگی نو اغوی تا گران ندے آسان دے منز یو اہم عبادت دے او پنزو بناگانے دے اسلام دی 5 بنائے اسلام پدغ 5 بنائے اسلام کے دویم نمبر منز دے پیغمبر علیہ السلام دا اسلام یو مثال ورکڑے دے بنی الاسلام علی 5 آبادی دا اسلام پا 5 سیزنو دا جوڑ کڑے شوی دا اسلام پا 5 سیزنو او بیا تشبیح پیغمبر علیہ السلام دا خیمے ورکڑے دا یو تنبو او خیمہ چی لگی نیو بانس وطا دے منس کیو لگی گی و سلور وطا اڑخونتو لگی گی نو پا دغی 5 بانسونو باندے دا خیمہ و دا تنبو ولاړوی و پا دے منس کے چکم بانس ولاړ دے که دا اغرزیگی نو دا طول خیمہ را غرزیگی او که منز والا بانس ولاړوی او دا اڑخونو یو بانس اغرزیگی نو خیمہ غرزیگی نا خو ناقص شولا پا یو طرف بانے کگا شولا پورا فائدہ چی دا خیمے سوا اگا پورا فائدہ با نہ حاصلیگی نو دا منظمے بانس شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ اڑنبلے چی اسلام پہ بنا کی گئے و مرکزی ستنے دا ناغا دا شہادت چی لا الہ الا اللہ ہو دا اللہ نا غیر بل سوک دا عبادت لائق نشا اور دویم محمدن عبدہ ورسولہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ بندہ دے اللہ نہ دے دا اللہ بندہ دے ورسولہ او دا اللہ رسول لے دا زرنا بدا خبر اوکے او پچے بم اقرار اوکے زرکے ہوا ہے چی یو اللہ ارسکی چاہتا محتاج نہ دے دا تمام کائنات نظام دا یو اللہ چلی او دا اللہ دا عبادت لائق دے او دا اللہ دا طرفنا محمد الرسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ رسول لے دا اللہ بندہ دے
ام په زړه کې یقین وکړه او ام په خوله اقرار وکړه، بس ته مسلمان شولې او دا د خیمې منظمې رکن دی، منظمې بانس دی چې دا درنه ضایع نه شي. دویم ورپسې دی اقام الصلاة، منځ قائمول. نو دا کلمې ویل نه رستو بدنی عباداتو کې اولنې منځ دی او ډېر اهم دی. دا نور حکمونه څومره چې دي نو دا الله پاک برالیږل د جبرائیل علیه السلام په ذریعه باندې پیغمبر علیه السلام ته به حکم کېده، که د زکات دی او که د روجې دی او که د حج دی او که د جهاد دی، دا نور ټول حکمونه الله پاک د جبرائیل علیه السلام په ذریعه رالیږلي دي. خو د مانځه حکم دا 5 وخته مونځ چې موږ کوو نو د دې 5 وخته مانځه دپاره حکم براه راست الله پاک کړی، منځ کې واسطه جبرائیل نه دی. شب معراج کې پیغمبر علیه السلام د بیت الله نه بیت المقدس پورې او د هغه ځای نه بیا اسمانونو ته او د اسمانونو نه بره چې کوم ځای پورې الله غوسته هغه ځای پورې تللی دی. په دغه شپه باندې د ډېر مخلوق عبادات پیغمبر علیه السلام وکتل. اسمانونو کې فرشتې څه په قیام باندې دي، ټول عمر قیام کې دي، او څه په رکوع باندې دي، څه په سجده دي او څه په قیده دي. او دا هر عبادت د پیغمبر علیه السلام خوښ شو، د فرشتو عبادات پیغمبر علیه السلام خوښ کړل. نو په شب معراج کې الله پاک پیغمبر علیه السلام ته 5 منځونه تحفه کې ورکړې، دا به امت ته حکم وکړي چې دا 5 وخته منځ به کوي. لیکن کم از کم 2 رکعاته د سحر دي، د ماښام 3 دي، ماسپښین مازدیګر ماسخوتن 4 رکعاته دي. د دې نه علاوه نفلي منځونه هم شته. نو که یو امتي د پیغمبر علیه السلام 2 رکعاته وکړي، 2 رکعاته، نو د 7 اسمانونو د فرشتو چې څومره عبادت دی هغه عمره ثواب په دې 2 رکعاته د پیغمبر علیه السلام امتي له الله پاک ورکوي. او په دې ځمکه کې دیوونو ته وګوره نو نیغې ولاړې دي، دې چارپایانو ته وګوره دا په 4 بولي باندې په 4 خپو چې کوم ځناور دي دی په رکوع باندې دي، او دا څه چې ډېر دې ځمکې ته ورجوخت دي مثال په طور شمشتې وګوره ورجوخته ده، داسې نور هم ډېر مخلوقات شته. نو دا په سجده دي، دې غرونو ته وګوره نو دا په قیده دي. نو په ځمکه هم ټول مخلوق په عبادت کې مشغول دی. د ځمکې مخلوقات هم لګیا دي عبادت کې. وان من شیء الا یسبح بحمده، داسې یو شي نشته چې هغه به د الله حمد و ثنا نه وایي. ولكن لا تفقهون تسبیحهم، لیکن تاسو د هغوی په تسبیح او په عبادت پوهیږئ نه. نو دا په ځمکه چې کوم مخلوق دي دیم عبادت کوي، نو بنده چې ته 2 رکعاته نفل وکړې یا فرض وکړې، ادا وکړې، قضا وکړې، نو په دې 2 رکعاته دومره ثواب الله درکوي لکه د دې ځمکې تمام مخلوقات چې په عباداتو کې لګیا دي، د اسمان تمامې فرشتې په عباداتو کې لګیا دي. نو ستا په 2 رکعاتو کې دومره کمال شته. دا منځ الله پاک فرض کړی دی په مسلمانانو باندې. د کلمې نه وروسته دویم فرض دی، د بنده نه ګناهونه هم کېږي. یو فرشتې دي چې هغوی ګناه نه کوي، لا یعصون الله ما امرهم، دا فرشتې نافرمانی نه کوي د الله پاک، چې کوم حکم ورته الله کوي د هغې پوره پوره تابعداري کوي، حکم په ځای راوړي. نو فرشتې پاکې دي او موږ او تاسو ټول ګناه کوو، څوک لږ او څوک ډېر، څوک پټ او څوک ښکاره، ټول ګناهګار یو.
خو د مقدار به فرق کوي، څوک به لږه ګناه کوي، څوک به ډېره کوي، او څوک به پټه کوي او څوک به ښکاره کوي. ټول ګناهګار یو. او دا خبره پیغمبر علیه السلام هم فرمایلی، کلکم خطاؤون، تاسو ټول خطاکار یې، ټول ګناهګار یې، خو خیر الخطائین التوابون، بیا بهترین خطاکار هغه چې هغه توبه وباسي. ډېر به ګناهګاري، خو چې توبه دې وویستله، په دې توبه باندې الله پاک معافي کوي. او توبه داسې شی دی چې التائب من الذنب کمن لا ذنب له، توبه ایستونکي د ګناه نه بیا داسې پاک دی لکه چې د ګناه کړې هم نه ده. نو دا کبیره ګناهونه، غټ غټ ګناهونه، دې له به توبه وباسه، بغیر توبې نه معاف کېږي. او صغیره ګناهونه، واړه ګناهونه چې ته منزل را روان شي، نو یو یو قدم چې اخلې، په دې یو قدم د درجه اوچته شوله، په یو قدم د نیکي ولیکلې شوله، او په دې یو قدم د ګناه معاف شوله. په یو یو قدم کې منزل چې راځې، نو دا برکات دي چې نیکی درله لیکي، بدي درله معاف کوي، درجه درله اوچتوي په یو یو قدم. دا د مانځه برکت شو. او چې په کور کې اودس چاردام وکړي او جومات ته را روان شي، د نفلو دپاره راځي، نفلي مانځله. نو حدیث مبارک کې راځي، وی مثال یې داسې دی لکه چې احرام دې وتړه او عمرې له روان شوي. کور دې اودس چاردام وکړه او نفل مانځله راځي لکه چې عمرې له را روان شولې. او چې کور دې ځان تیار که او فرض مانځله راځي، داسې ده لکه چې احرام دې وتړه او حج له روان شوي. حج له او عمرې له روانېدل لوی قسمت غواړي. د چا له پیسو وس نه کېږي او چا سره پیسې شته، نصیب یې نشته چې لاړ شي. د هر مسلمان خواهش دی نو چې څوک حج له عمرې له ځي، نو دا خلک وله څومره په شوق وله راشي، په مخخه ورته ووایي، د دعا درخواست ورته وکړي، او چې واپس راشي استقبال لی ورشي، او بیا ورته درخواست کوي چې د ښکلې ځای نه رالی او دعا راته وکړه. دا دغې نه کم مه ګڼه چې کم بنده کور کې اودس چاردام وکړو او دې جومات ته را روان شو، مفته کې ثواب دی الله پاک ورکوي. نو د مانځه په نیت چې را روان شي، نو ام نیکي ده. او دا نور ګناهونه د نه داسې رجیږي په دې منځ باندې چې پیغمبر علیه السلام یو ځل د خزان په موسم کې د یو ونې لښته ونیوله او ویې خوځوله، نو د هغې نه ډېرې پاڼې راودوړېدې. نو پیغمبر علیه السلام تپوس کوي ابوذر رضی الله تعالی عنه نه چې ابوذره څه پوه شوې په دې باندې؟ وایي پوه نه شوم. وی دې ونې ته وګوره چې دا لښته ما ونیوله او دا ما وڅنډله، ټولې پاڼې ترې راوغورځېدې. یو منځګزار چې مانځله راشي او دې منځو کې نو دقسې دا ټول ګناهونه ته الله ورجوي. دا د یو منځ برکت دی چې ته روزانه منځونه کوې، نو څومره برکت وی. او چې دا 5 وخته منځ څوک کوي، نو پیغمبر علیه السلام مثال ویلی دی، وی د یو کس د کور مخ ته یو نهر بیږي او دی پکې 5 وخته غسل کوي، نو په ده به خیرې پاتې شي؟ ملګري وی نه به پاتې کېږي. چې کم بنده 5 وخته منځ کوي، نو په دې 5 وخته مانځه باندې په ده به هیڅ خیرې پاتې نشي، د ګناهونو خیرې به ته الله پاک کی. نو صغایر واړه واړه ګناهونه دا د په دې مانځه، په اوداسه، په قدمونو، په دې معاف کېږي. او غټ دپاره استغفار وایه چې منځو کې، نو استغفر الله استغفر الله استغفر الله تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیه. 3 ځله ووایه استغفر الله استغفر الله، زه د الله نه بخښنه غواړم. 2 ځله شو استغفر الله تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیه، زه د الله نه چې لوی دی، زما رب دی، د ټولو ګناهونو بخښنه ترې غواړم. هر فرض مونځ چې وکړې نو دا ته 3 ځله ووایه، نو ته هر وخت توبه وباسې، نو غټ ګناهونه په دې معاف شو، او واړه دې په قدمونو او په چاردام او په مانځه ته په راتلو معاف شو. ان الحسنات یذهبن السیئات،
دا نیکی چې دي نو دا د بدی لرې کوي معافي پې کېږي. او که چېرته ګران ګران کارونه درته پیښ شو، څه سختي او مصیبت درته پیښ شو، نو د سختي او د مصیبت په وخت کې هم مونځ وکړه او په دې مانځه باندې د الله پاک نه امداد وغواړه. بیا ته د الله امداد ګوره چې تا ته به څنګه را رسیږي. صحابه کرامو ته چې به کله څه مصیبت راغی نو هغوی به د الله نه امداد غوښته په مانځه. عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما په اوښسورو سفر یې کو. یو ځل ورته اطلاع په لار راغله، وی زوی دې وفات شو، د اوښ نه کوز شو او 2 رکعته مونځ یې وکړ. بیا وی انا لله و انا الیه راجعون. همدغه څه واقعه د سره بیا شوې ده، وی ورور دې وفات شو، بیا د اوښ نه راکوز شوی دی او 2 رکعته مونځ یې کړی دی او د الله نه امداد غوښتی دی. د کور د بنده د مرګ خبر چې راشي زړه بې قراره شي، بې ارامه شي. اوس دغه ځای کې قرار په څه باندې دی؟ الله نه امداد غواړه، مونځ وکړه، 2 رکعته مونځ وکړه. او پیغمبر علیه السلام ته چې به څه سختی او تکلیف مخې ته راغی هغوی به هم دقسې کول. یقین غواړي او اخلاص غواړي نو بیا ستا مصیبتونه او تکلیفونه بالکل ستا مخې ته به راځي نه، رکیږي به، ختمیږي به. په کوفه کې یو تاجر او د خلکو په ډیر زیات اعتماد و. ناغله به خلکو خپل مالونه ورکول، یو ځای نه بل ځای ته اوړو لپاره مال به یې ورکو. نو ده به تجارت هم کو خو د خلکو امانتونه به هم ورسره. یو ځل دی چېرته په سفر باندې روانو، یو ځای کې ورته یو سړی مخې له راغی، تپوس ترې کوي چې چېرته ځې؟ وی فلاني ښار ته ځمه. نو هغه ورته وایي ځم فلاني ښار ته ځم خو پیاده تللی نه شمه. نه که ستا خوښ وي نو دومره پیسې به زه تاله درکړم، نو په دې اوښ به ځم د سره سور شمه، دواړه به ځو. هغه ورته ډېره خبره ده، نو ځان سره یې سور کړ. دواړه روان دي، یو ځای ته ورسېدل، هلته 2 لارې راغللې. چې 2 لارې راغللې نو دا تاجر عامې لارې ته مخ کړی دی او روان دی. نو دا په لاره چې کومه سورلی میلاو شوې نو دا ورته وایي په دې لار مه ځه، په دې بله لار باندې لار شه، دا اسانه ده او دا نږدې ده. هغه ورته وایي ما ته دا لار معلومه نه ده. ورته وایي ما ته معلومه ده؟ سورلی ورته وایي ما ته معلومه ده او اسانه ده. یقین یې پرې وکړ، ورسره روان شو. اوس دا لار اسانه هم نه وه او نږدې هم نه وه، دا په یو دشت او بیابان او په ځنګل ختمېده، د وتو لار نه وه. چې دغه خاص مقام ته ورسېده، دا سورلی چې ده نو سمه سورلی نه وه. دا تاجر یې دوکه که او توره یې راوویسته، ورته بس اوس کوشه وجنم دی، هلته نورم مړي پراته. نو دا تاجر ورته وایي ما سره چې څومره مال دی دا مال واخله او دا اوښ هم واخله، بس تا خو دغه غرض دی. نو ما ولې وجنې؟ وجنه مې ما، مال هم واخله اوښ هم واخله، ما پرېږده چې ځمه. او ورته وایي نه اول دې وجنمه وروسته به مال اخلمه. نو دا تاجر پوه شو چې اوس مې د خلاصي درک نشته، خامخا مې وجني. نو ورته وایي ښه چې ما وجنې نو لږ غوندې صبر وکړه چې یو 2 رکعته مونځ وکړمه. وی هغه سړي وخندل چې ستا ډېرو رونو 2 رکعته مونځ دلته کړی دی، زه تم ورسه یو 2 رکعته مونځ تم وکړه، خو تادي کوه. وی دې مانځه ته ودرېده، مونځ یې شروع کړو، په ژړا دی، ژړا کوي مونځ کوي.
او پمانځه کې وی امن یجیب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الارض اله مع الله قليلا ما تذكرون. دا آیات تلاوت کو جړلې دیکھوا سړی ولاړ دی چې تادی کوه منظر خلاص که چې دې مړ کما. دویم رکعت کې بیا امن یجیب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء. تاسو څوک دی چې د یو مصیبت زده او د پریشان حال انسان فریاد ووري او امداد ورسره وکړي؟ داسې څوک دی بغیر د الله نه؟ وی دویم رکعت چې وکړو وی دقه وخت کې په سورلی سور یو سړی راغی او په سر یې د اوسپنې ټوپۍ ده او په لاس کې نیزه ده چې هغه چمک کوي. او چې څنګه راورسېده نو دغه غل سړی یې په نیزه ووو، دغه دوکهباز غل په نیزه ووو، پورې را پورې پکې نیزه ننوتله. او دې تاجر منځ ختم کنه چې ورته یې وکتل نو دعا یې ورته وکړله چې الله دې تا سره ډېر ښه وکړي، په دې داسې وخت کې په دې سختۍ او تکلیف کې ته راورسېدې او تا زه د دې غل نه خلاص کړلم، ته څوک یې؟ نو هغه ورته وایي زه د امن یجیب المضطر غلام یما. تا دا آیات ویلی دی امن یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء، آیات تی ویلی دی او زه د دې آیات غلام یما چې څنګه تا ووایې نو زه الله راولېږلم فرشته وه. او هغه غل یې مړ کړ، دې یې اخلاص کړ. ګوره دا د 2 رکعته مونځ و چې 2 رکعته په اخلاص باندې کړي دي او د اخلاص والا مونځ د هغې د برکته الله فرشته راولېږله، دشمن یې وله ختم کړ، دې یې اخلاص کړ. لکه داسې هر قسمه سختی او تکلیف درته مخې ته راغی نو د الله پاک نه امداد غواړه. واستعینوا بالصبر والصلاة وانها لکبیرة. دا مونځ کول داسې آسان کار نه دی او داسې سختۍ کې صبر کول دا آسان کار نه دی. الا علی الخاشعین، مگر کم خلق چې د الله نه یریږي، په ده کې عاجزي وي، په ده کې خشوع او خضوع وي، د الله یره پکې وي او مانځه ته توجه برابري. نو داسې خلکو ته مونځ ګران نه دی، خشوع خضوع والا مونځ. اوس په مانځه کې خیال کوه چې زمونږ په دې مانځه کې خشوع او خضوع شته، زمونږ دا زړه برابر په ځای دی او که نه په ځای نه دی. نیت خو وتړو خو بیا د ځان نه خبر نه یو چې من کوم ځای کې ګرځو. ته مونځ داسې وکړه، په داسې طریقه وکړه چې دا ټوله دنیا تا ته ډوښکاري نه، د دې نه توجه کټ کا، یو الله ته توجه کا. ته مونځ داسې طریقې سره وکړه نو بیا ګوره چې دا ټول جهان ستا دی او که نه دی. خو موږ خو نیت تړلي دلته ولاړو خو په زړه کې چې ته بل بل ځای کې ګرځو. یو سړي مونځ کو په مانځه ولاړو، وی مجنون لیونی را روان او د دې مونځګزار مخې ته تیر شو، ګړندی تیر شو. وی دې سړي سلام وګرځاو، مجنون ته آواز وکړو چې ودرېږه. مجنون یې راوګرځاو. وی خلکو وی چې ته لیونی نو ما نه منله، خو اوس ما ومنله چې ته په رښتیا لیونی او مجنون یې. ما مونځ کو ته زما مخې ته رالی، راولې رالی؟ هغه ما خو ته نه لیدلی. هغه ما خو ولیدې که نه چې ته زما مخې ته تېرېدې؟ ته وایې چې ما نه لیدلی، ته په مانځه ولاړ وې، ما زه ولاړ وم تا نه یم لیدلی، خو ما خو لیدې. هغه تا مونځ کو چې تا ظلم وی. وی ښه ستا دا مونځ هم نه دی شوی. زه خو د لیلا په عشق کې نو تا نه وینم، نو ته د الله په عشق کې ته ما څنګه وینې؟ ته یو تورې ښځې په عشق کې د لیلا په عشق کې تا نه وینم چې ته ولاړې. ما نه لیدلی چې تا مونځ کو، کنې زما څه کار چې ستا مخې ته تېرېدم. نو د لیلا په عشق کې خو ما ته ونه لیدې، نو ته د الله په عشق کې ما څنګه وینې؟ ته د الله عاشق نه. نو مونځ توجه سره وکړه، اخلاص سره وکړه،
او دی له مه کوه چې دا مونځ دی کوي او دا خلک وویني چې ګوره فلانې څومره ښکلی مونځ کوي څومره په توجه باندې مونځونه کوي په دې خیال باندې د خلکو مخکې مونځ مه کوه او دا اوږده اوږده رکعتونه دې مه کوه د خلکو مخکې په اخلاص مونځ کوه که تا ته څوک ولاړ دی هم که تا ته نه دي ولاړ هم خو اخلاص سره توجه سره مونځ وکړه یو پیر صاحب و چې هغه به ډېر ښکلي مونځونه کول او ډېر ښکلي ذکرونه به یې کول او د هغې پیر صاحب شهرت وشو هر چا ته خبر اوس چې ډېر لوی بزرګ او ولی الله الله ته رسېدلی دی یو بادشاه نو هغه پې هم عقیدتمند شو بادشاه به ته راته یو ځل وله بادشاه دعوت ورکړ چې صاحبه ما درله ډوډۍ کړې ده ماله راشه ډېرې نخرې یې پې وکړلې نه درځم او دا کوم او هغه کوم او باچا مینتونه وکړل په ډېر مینت ساره ټیم واغشته او پیر صاحب ډوډۍ له لاړه پیر صاحب چې لاړ یو ماشوم زوی ورسره و بادشاه ډېر زیات انتظام کړی ښکلې ښکلې طعامونه یې تیار کړي دي او پیر صاحب د اوږدو اوږدو رکعتونو له زور ورکړی دی خلک په انتظار دي پیر صاحب اوږدو اوږدو رکعتونه کوي څه ډېر وخت پس چې د لمانځه نه فارغ شو نو بیا ورغی ډوډۍ ته کېناست یو نوړی یا دوه نوړی یې واخیستل او بس لاس یې پورته کړ بادشاه ورته صاحب دا دومره انتظام ما تا دپاره کړی تا یو نوړی یا دوه نورې نه وخوره صاحبه محنت ورته کې دی نه نه دی ورته نه موږ الله والا خلک یو او موږ شواروز کې دا نوړی یا دوه نوړی خورو نور موږ طعام څه کوو موږ له الله رزق راکوي په هغې موږ ماړه یو او موږ دونه د دنیا د خلکو په شان طعامونه نه خورو چې هر وخت خېټه ډکوو دغه نوړی یا دوه نوړی په 24 ګنټې کې بادشاه عقیدتمندي نور هم زیاته شو چې صاحب خو په 24 ګنټې کې یوه نوړی او دوه نوړی خوري او دا دومره اوږده اوږده رکعتونه دی چې خدای ته نه دی رسېدی بل به څوک رسي چې د بادشاه د ځای نه ناوخته کور ته راغی نو ښځې ته ویله شا به ډوډۍ راوړه وږېمه شا به ډوډۍ راکړه کور سړی به یې تکلفي نو ښځې ته ویله شا به ډوډۍ راکړه او وږېمه او زه لږې مرمه ماشوم زوی دی مې هغه ورته بابا باچا خو تا له ډېر ښکلې ښکلې طعامونه تیار کړي او ډېر مزېدارونه به دې خوړلي وو که نه هلته خو د یو نوړی یا دوه تا وی نوره مېړه ته نه کېږي موړ یم اوس مې مور ته چې شابه زر ډوډۍ راوړه ورته وی خو مې خلکو ته ښوله هغه ډوډۍ نه حسابېږي هغه ډوډۍ په ډوډۍ باندې حساب نه ده هغه خو مې خلکو ته ځان ښه ښکاره کوو نو دا زوی ورته بابا د خلکو مخکې چې د اوږده اوږده رکعتونه مونځ کول هغه مونځ هم په مانځه حساب نه دی هم بیا وکړه چې د خلکو مخکې نوړی دوه د خوړه د خلکو دپاره او اوس بیا کور چغې وی چې شابه مرمه نو دغه شانتې هغه اوږده اوږده مونځونه دې برابر نه دي هم بیا وکړه ځکه هم د خلکو دپاره نو چې دا د خلکو دپاره اوږده اوږده رکعتونه کې نو په دې د خدای نه جنت مه غواړه او په دې باندې واستعینوا بالصبر والصلاة کې دغه مونځ دې نه راځي چې ته په دې هم د الله نه امداد غواړې وی کلیدی دری دوزخ است نماز که در چشم مردم گذاری دراز چې دا د خلکو په مخ کې اوږده اوږده رکعتونه کې دا د دوزخ چابي ده نو د خلکو مخ کې نه د الله د رضا دپاره ښکلې مونځ کوه بعضې بنده وي چې نیت وتړمه او الحمد شروع کما نو الحمدلله خو سمه ووایم خو پسې والصلوات والطیبات نو چې سلام ګرځولو وخت شي نو پوهېږم چې دا خو زه ولاړه یم اتحیاتو ته جوړې الحمد نه مې اتحیاتو جوړه شي او اتحیاتو ته کښېنم نو اتحیاتو لله رب العالمین الرحمن الرحیم چې قل هو ته ورسم نو پوهېږم چې دا خو زه خو ناست یم په ولاړه باندې اتحیاتو په ناسته باندې الحمد او رکعت یو دی او که دوه دی او که درې دي نه پوهېږو پرې نو دا توجه به څنګه برابر شي
نو د مانزه دا سبق چې وی نو د دې معنی ته خیال وکړه د هر یو ټکي معنی ته خیال وکړه زده کا او چې ته ودرېږې ته سبحانک اللهم شروع کې نو د دې معنی ته خیال کوه چې زه داسې وایم الحمدلله شروع کړه دې معنی ته خیال وکړه